دا هم مکی صورت دے قبل الحجرت نازل شوه دے مضامین ثلاثه هغه په مدلل او مبرهن بیان شوی دي توحید رسالت او بعث بعد الموت نو د مضامین په لحاظ سره د ما قبل سره مربوط دي او آخر د سورۃ لقمان کې دا راغی چې ان الله عنده علم الساعه دا مغیبات خمسه دا صرف په الله رب العالمین پورې مختص دي په مخلوق کې چاته دا علم هغه نشته نو په دې صورت کې دا تفصیل را روان دي حالت گویا کہ اجمال او دلته کې داغي تفصیل جنو تفصیل بعد الاجمال لکه نو بنیټ کې داو چې ان الله عنده علم الساعه د قیامت علم چې دی هغه د الله رب العالمین سره دی نو دلته کې وراشي چې کان مقداره 1000 سنه مما تعدون د قیامت هغه یو ورځ چې دا هغه د 1000 سال برابر ده دغه د قیامت هغه ورځ ده نو دلته کې داغي تفصیل روان دي وينزل الغيث باران بکل راځي ودا د الله سره د علم دی نو د دې صورت په اخر کې را روان دي اولم يروا ان نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا الله یو چزمکې او د باران راولېګم او دا غینه باغ او بهار جوړ شي نو دا ينزل الغيث او ويعلم ما في الارحام چې د میندو پر رحمونو کې سدي نو دلته کې الله رب العالمین دا غي متعلق چې کوم ده هم الله تعالی چې کوم تفصیل ذکر کړي الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين دا داغه متعلق تفصیل روان دي او وما تدري نفس ماذا تكسب غدا چې سبب د سکو دغه بدی آیت مبارکه کې روان دي چې يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم دا تدبیر او دا انتظامات خو الله رب العالمین دي دا علماء او استاد الله کې نه دي چې سبب د سکو قطعی او یقیني خو سړی دا نشي ویل چې سبب د سکو او وما تدري نفس باي ارض تموت دلتم وقالوا اذا ضللنا في الارض چې کله موږ په ځمکه کې ورک شو نو په ځمکه کې ورکېدل دا چې مړ شو او په ځمکه کې خښ شو نو هغه کې د مرګ طرف ته اشاره ده نو الته اجمال او دلته کې داغي تفصیل دي نو هغه مضامین ثلاثه هغه دلته کې بیان شوي دي او دا سورت چې د الف لام میم سجده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک مسلمان زما امتی د دې تلاوت کوي وی دا سورت د قیامت پورت باندې په داسې حالت کې حاضر شي چې له جناحان د بداسې دوه وزري ښه او هغه بداسې یو سورې په خپل قاری باندې کړي په دې لستون کې باندې او دا چغې به وي چې لا سبیل علیه لا سبیل علیه لا سبیل علیه دته ګوره څوک سنشي ویلې دته څوک سنشي ویلې نو دا د دې صورت چې کوم نه هغه فضایل دي نورم احادیث مبارکه کې ذکر شوي دي اول چې کوم حروف دي مقطعات الله رب العالمین عالم دې په مراد خپل د دې حروف باندې او چې چا تعویلات کړی دي هغه وایي چې الف لام میم یعنی الله لطیف منان الله رب العالمین چې دې مهربان دي او احسان کوونکی دي څه احسان کړی دي تنزيل الكتاب لا ريب فيه دون عظیم کتاب تاسو سره لګل دي تنزيل الكتاب یعنی هذا تنزيل الكتاب دا منزل کتاب دے د جانب د الله رب العالمین نه چې نشته شک پدې کې او دا د جانب د رب العالمین نه ده ام یقولون افترا دا شکایت ده بلکې وایي دا مشرکین او دا کفار افتراه یعنی اختلقه محمد صلی الله علیه وسلم د ځان نه جوړ کړی دی پیغمبر علیه السلام دی کتاب لرا دا الزام لګي الله وی دا څنګه دا بلکې دا کتاب حق دے د جانب د پروردگار ستانه دې لپاره چې ته وایې هغه قوم لرا چې نو راغلی هغې ته څوک یې وړاندېستانه بنو اسماعیل کې د پیغمبر علیه السلام نه علاوه بل پیغمبر نه و راغلی ښه په بني اسرائیل کې خو ډېر راغلي خو په بنو اسماعیل کې او په اهل مکه کې بل پیغمبر نه و راغلی الله وی دا بې خبره خلق دا د الله د حکمونو نه خبر کا او د الله عذابونه ورته واوروا لعلهم يهتدون خایګ چې دوی هدایت یافته شي الله رب العالمین خو هغه ذات دی چې هغه خالق د اسمانونو او د ځمکې دی او هغه چې په میندې د دواړو کې دی دای پیدا کړی دی په مقدار د هغه شپږ ورځې باندې ثم استوى على العرش او بیا برابر شه الله رب العالمین په عرش باندې استواء یلیق بشانه نو الله تعالی که غوښتل په یو لمحه کې پیدا کولی شو خدای ټول مخلوق ته د تثبت او د صبر او د بردبارۍ د هغې درس ورته ورکړو چې یو کار کوئ نو په استقامت باندې کوئ نو د اتوار د ورځې نه د دنیا آغاز شو
او د جمعې په ورځ باندې دنیا آباد شي وته اتوار او ګل الله رب العالمین باغی کې هغه اسمانونه هغه جوړ کړل او بیا چې کوم نه ګل او نه باغی کې چې کوم نه باغی کې زمکا جوړ کړه او بیا په ګل نه کې داغه چې کوم اشجار او بهار دی هغه جوړ کړل او بیا چې کوم نه اخیری هغه الله رب العالمین اسمانونه چې کوم نه جوړ کړل ټول په شپږ باندې لګیدل دي او خالی ورځ کې ونه یوم السبت بس دا بیا چټي وا دنیا جوړه شي وا ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي نشتر الصادر لپاره ما سوا د الله رب العالمین نسوک مددگار او نسوک سفارشی آیا پس تاسو نصیحت نه اخلي د دینا يدبر الامر من السماء مدبر دی الله رب العالمین د دې ټول کارونو د دنیا دا ټول نظام الله د دې منتظم دی دا اسمان نواخلی تر دسمکی پوری عرش نواخلی فرش پوری دا ټول نظام الله روان کړی دی ثم یعرج الیه فی یوم او بیا بخیج دا کار په طرف د الله رب العالمین باندې په هغه ورځ کې کان مقداره 1000 سنه چې دا غي مقدار زر کلونه دی مما تعدون دا غي د شمار تاسو غي لرا تاسو په حساب سره د قیامت دوره دی حساب چې 1000 سال دی نو څونه کارونه چې انسانان کوي څونه اعمال کوي دا ټول الله رب العالمین ته پیش الله تعالی بداغي حساب کتاب کوي او داغي په مېز کې با د جزاء او د سزا قانون جاری کوي خو دا چې د قرآن شریف کې راغی چې د قیامت ورځ کې د مقداره 1000 سنه او بل د راغله 50000 سنه 50000 کال نو اصل کې دا د کافر په اعتبار سره دی هر چې مؤمن مسلمان دی نو داغه د بار د 2 رکعاتو په اندازه باندې وایي او کافران بیا چې مختلف دي سو واړه کافران دي سو غټ کافران دي سو په لږ عذاب کې دي او سو په سخت ټول کې دي نو چې کوم په لږ عذاب کې دي نو غلبا د 100 کالو برابر او چې کوم ډیر کافران دي او په ډیر هول او په تکلیف کې دي نو داغي لپاره بیا د 50000 کالو برابر ده دا په اعتبار د انسانانو سره مختلفه ده ځکه مقدارونه مختلف راغلي او یاسن حضرات فرمایي وی اصل کې دا هو د انتظام د عالم خبره ده چې دا څومره کار کیږي پس مکه باندې او اعمال کیږي دا ټول به الله رب العالمین ته پیش کیږي د قیامت په ورځ باندې اوس هم دا غي ریپورت وی او بیا به حساب کتاب باغ ورځ باندې کیږي وی د ځمکې نه تر اسمانه پورې دا 1500 کاله مزل نه او د اسمان نه بیا د ځمکې پورې 1500 کاله مزل نه نو بیا 1000 سنه شو زر کاله شو او دا 50000 کاله چې راغلي دي نو دا د ځمکې نه اسمان ته نه دا د ځمکې نه سدرۃ المنتهى ته کوم دې پورې چې جبرئیل علیه السلام په بار باندې کیږي نو بیا د یو اسمان نه دویم اسمان او د دویم نه دریم او حلم مجره بیا در سدرۃ المنتهى پورې هغه بیا زر کاله نه دي هغه بیا 50000 کاله دي یا په دغه اعتبار سره دا مختلف دي او یاسن حضرات وی چې اصل کې دا تعداد چې کوم راغلي دي دا عبارت ته د تکثیر نه مطلب دا شډیر او دا ورځ د هول او تکلیف به ډیر زیات دي نو کله ته تعبیر په زر کاله کیږي او کله ته تعبیر په 50000 کاله کیږي یعرج الیه فی یوم کان مقداره 1000 سنه مما تعدون ذلك عالم الغیب والشهاده ذلك المدبر المنذر دق ذات چې مدبر د ټول کائنات ته او رانا درون کې د خپل حکم دی هغه عالم دی په پټو بخکارو باندې العزیز الرحیم الذي احسن كل شيء خلقه هغه هغه پروردگار دی چې خیسته کړی دی هر یو شی ته دا ټول صفات چې د حسن ظاهری باطینی ورکړل الله دا او چا ورکړل دا علماء ورکړل خلقه پیدا کړی دی الله رب العالمین هر یو شی لرا او پیدا کړی دی الله تعالی غ تخلیق د انسان من طین د خټین آغاز خټین شوی ثم جعل نسله من سلاله او بیا ګرځول دی الله رب العالمین هغه نسل انسانی نسله دا ما او تا او دا زید عمر بکر ابو البشر چون هغه د خټین او دا نسل بیا چې دی من سلاله من ماء مهین دې دا نه چوڑ دا غسکو وبونه دی دې د نطفه نه بیا پیدا شوی دی نو سلاله ویل کېږي نه چوڑ دا او من ماء مهین کمزوري وبدي او سپکی دي ثم سواه يوساس کې د منای له ثم سواه ونفخ فيه من روحه او بیا برابر کړی دی الله رب العالمین دې انسان لرا
او کوهنه دې الله تعالی په دې کې دا روح خپلنا او ګرځول دې الله تعالی تاسو لپاره وګونو او سترګو او زړونو لرا ټول نعمتونه الله درکړي دي والله وی قليلا ما تشكرون ډېر کم تاسو شکر ادا کوئ د الله رب العالمین لپاره وقالوا اذا ضللنا او شکایت ویل بده کافرانو مشرکانو په هغه وخت کې چې کله مونږ ورک شو بزمکه کې چې کله مونږ بزمکه کې خف شو اذا ضللنا معنا غبنا چې کله مونږ غایب شو په دې ازمکه کې دغه انسان چې خف شي نو بزمکه کې دلار شي ورک شي او ریدا شي آیا مونږ په هغه دوباره نوی تخلیق کیو دوباره الله مونږ بیا ژوند کوي انکار نه کوي بل هم بلقاء ربهم کافرون بلکې دی باغ ملاقات د پروردگار پر سره کفر کوونکي دي تو فرمایا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې وفات کوي بتا سره ملک الموت تاسو روحونه بسوک اخلي ملک الموت اخلي نو ملک الموت ته او دا غسر بلا اعوان او مددگار نوري فرشتي دي الذي وكل بكم حسب ملك الموت چې هغه مقرر کړی شوی دی پتا سو باندې هغه پتا سو باندې ډیوټي ده او بیا په طرف د پروردگار تاسو باندې ټول واپس کیږي ترجعون ان فی القیامت ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم او کچرتا ولید مخاطب په هغه وخت کې چې کله مجرمان او کافران کته کون کی وی سرونه خبر لره پنځ د پروردگار خپل باندې نن خو غټي وي سو بندي کوي الله بیا انت سرونه خطه نیولې او سبوي یقولون ربنا ابصرنا وسمعنا وای ودی چې پروردگار زمونږه هر څه ولیدل او هر څه واوریدل مونږه هوې سنشتا او سم هر څه واوریدل چشتا او هم لیدل خو زمونږ درخواست ده چې بس واپس کته مونږ لرا فرجعنا الى الدنيا مونږه به عمل کو هغه نیک عمل او په تحقیق سره مونږ به باندې یقین کوون کیو وا اوسمنو چې واقعي دا بعد الموت او دا پیشي او دا ارث حق دي وګوره ولو ترى کتا دا خبر اولیدا نو لا رأیت امرا عظیما جواب دلو محذوف دی یو ناشنا منظر بیخا او بیا واپسی چرته ده ولو شئنا لآتینا كل نفس او کچری مونږ وغواړو خامخا وربکو مونږ هر یو انسان ته هغه هدایت داغو الله دا ټول انسانان په هدایت بل روان کړ یو بم کې کافر پاتې نشي او الله نه غواړي دا څنګه دغه الله حکمت نه دي لكن ثابت شوه دی وینا زمونږ طرفنا چې خامخا زبړ کوم جهنم لره د پیریانو د انسانانو نه اجمعين د ټولنه په جمع باندې فذوقوا بما نسيتم فذوقوا یعنی فذوقوا العذاب بس کوڅه کوي تاسو دې عذاب لره په سبب د هغه باندې چې تاسو یې کړو ملاقات دې ورځ تاسو لره هاذا چې دادا تاسو خدا قیامت نه منګل ان نسيناكم بظاهر معنا خدا چې مونږ یې کړی تاسو لره خو الله نه یې کړی الله نه هر نه راځي معنا دا ترکناکم فی العذاب فتحقیق سره مونږ پرې خو دي تاسو لپاره په عذاب کې او اوسه کې تاسو هغه عذاب د همیشوالي په سبب د هغه باندې چې عمل کوونکی وي تاسو هغه لره فتحقیق سره خبره ده بل نه چې ایمان راوړي په آیتونو زمون باندې هغه کسان چې کړي د نصیحت وکړي شي په هغه سره خروا سجدا مدي پرې ودی په دې حال کې چې په سجده کې وي د آیتونو نه متاثر کیږي انکار ته نه کوي او دی تسبیح وای سره د حمد د پروردگار د دوی نه او حال دا دي چې دی تکبر او لوی نه کوي تتجافى جنوبهم عن المضاجع هغه خلق چې کوم الله رب العالمین هغه ته کامیابی ورکړي مصدقین او د مکذبین او الله رب العالمین انجام ذکر کوي دا د مصدقین او انجام دي تتجافى جنوبهم عن المضاجع ډټي د شوی دي هغه اړهونه د دوی دا غملاس سره زینونه الله خلق دوی او دوی الله تعالی دی نه یو تهجد مراد ده دغه چې خلق دوی او دوی الله تعالی دی خدا ته تهجد مونږ دي ځنه حضرات دا اوابین مونږ دي دما خام نه پس خلق ستړي شوی نو دغه وخت کې مسملی اته وی د عملا د مکو او دا د الله بنده نه ولاړ دی ښا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا او په دې حال کې جدي بلی پروردگار خپل لرا خوفا یعنی خوفا في الرد دیری دا دعا مشه ترد نشي وطمعا یعنی وطمعا في القبول دا قبول تم یجره ان شاء الله الله به قبلې په خیر کا او د هغه مال نه د هغه فتنه چې ورکړه دې مونږ دوی ته خرج کړي بلان الله رب العالمین کې فلا تعلم نفس ما اخفي لهم او الله تعالی فرمایي د دې مصدقین او انجام داده
چې نه دی عالم یو انسان او یو نفس په هغه نعمتونو باندې چې کوم پټ کې ښودل شوي د دوی دپاره د هغه یخوالي د سترګو نه داسې نعمتونه دي چې سترګې به پرې یخې شي. پیغمبر علیه السلام فرمایي ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نه غوږ اورېدي دي نه سترګې لیدلي دي او نه په خیال خاطر کې د هغې تصور قدر لا راغلی دی. او پیغمبر علیه السلام وی وقرؤوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین. حواله د دې آیت ورکړه دې که خوښه نو دا آیت ولولئ. جزاء بما كانوا یعنی جوزوا جزاء مفعول مطلق دی بدله به ورکولی کېږي دوی ته بدله په سبب د هغه باندې چې دوی عمل کوونکي و هغې لره. افمن کان مؤمنا اوس الله وي دوه کسان دي یو ایماندار دی او یو کافر دی او د مؤمن د هغه خو دا انعامونه شو او کافر هغه دی چې په عذاب کې به ګرفتاري چې کله د راوتو کوشش کوي فرشتې به ولې دقي ورکوي بیا به یې جهنم ته ورتاوي. الله تعالی وي دا دواړه یو شان دي الله چرته یو شان دي نه دي یو کامیاب دی او بل ناکام دی یو پاس دی او بل فیل دی نو پاس او فیل هم چا یو شان کړي. افمن کان مؤمنا آیا پس هغه څوک چې هغه ایماندار دی نو دې په شان دی د هغه چا فاسقا یعنی کافرا. دلته کې د فسق هغه اعلی مرتبه مراد ده او د فسق اعلی مرتبه چې یو سړی په فسق کې روان دی نو په کفر ته ورسېد که نه. ځکه دا معتزله او دا خوارج هغې دا عقیده ده وایي چې چا نه ګناه کبیره وشوه نو دی د ایمان نه ووته او بیا معتزله وایي کفر کې داخل نه دی او دغه وایي خوارج چې نه په کفر کې داخل دی نو دوی وایي دا به ابدا مرتکب د کبیرې وایي دا په جهنم کې ابدا نو کله د دې آیت نه استدلال کوي وګوره وایي دا سړی فاسق دی. فاسق معنا وایي ګناهګار د الله د حدودو نه وتی دی یا یې فرایض پرېښي دي یا یې محرمات کړي دي نو دا سړی فاسق دی. او وی الله تعالی د ده مبارک وروسته وایي چې واما الذین فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها. نو چې کلما پکې راغی خو دې همیشه لپاره جهنمي شو نو وی د دې نه دا معلومه شوله چې مرتکب د کبیرې ابدا جهنمي دی. او زمونږ اهل سنت والجماعت وینا مرتکب د کبیرې بیا مسلمان دی ټیک ته ګناهګار دی خو مسلمان دی کلمه وایي او عقیده درسته. اوس دې کې چې الله تعالی وایي زه به دې همیشه لپاره په جهنم کې ساتم نو وایي دې کې د فاسق نه مراد کافر دی. ګورئ ښه ځکه که تاسو خیال دا فاسق چې دی نو دا د مؤمن په مقابله کې راغلی دی. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا نو چې فاسق د مؤمن په مقابله کې راغی نو د مقابلې نه پته لګي چې دې نه مراد کافر دی او ښکاره خبره ده کافر دپاره خو بیا خلود شته نه. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا آیا بس هغه څوک چې هغه ایماندار مسلمان دی نو دی په شان د هغه چا دی چې هغه فاسق وي او نافرمان وي یعنې کافر وي. لا یستوون چرته هم نه دي دوی برابر دی او بل سره. هر چې هغه کسان دي چې هغه ایماندار دي او اعمال صالحې کړي دي نو بس د هغې دپاره جنات المأوا هغه جنتونه د اوسېدو دي. جنت المأوا د جنت یو قسم دی الله به هغه ورکوي. نزلا چې دا یو مېلمستیا ده په سبب د هغه عمل چې دوی کوونکي دي هغې لره. او هر چې هغه کسان دي چې هغه نافرمان دي فسقو بالکفر داسې نافرماني کړې ده چې کفر یې اختیار کړی دی عقیده یې خرابه شوې ده نو ټیکاونه د هغې دپاره اور د جهنم دی. او هر والی چې دوی اراده وکړي چې دوی راوځي د دغه اور د جهنم نه نو اعیدو فیها واپس به کړی شي بیا په دغه اور د جهنم کې فرشتې به بیا راواړئ او خو به ویلی شي دوی ته چې اوسه کوئ تاسو هغه عذاب د اور هغه چې وایي تاسو په هغې باندې به تکذیب کوو ولنذیقنهم من العذاب الادنی. اوس الله وایي دوه قسمه عذابونه دي یو د دنیا یو د آخرت. نو د دنیا دا عذابونه خو الله تعالی ځکه راولي لکه په بدر کې په مشرکین مکه باندې راغی د مسلمانانو مجاهدینو په لاس باندې کوتره شو. الله وایي دا دې لپاره کېدی شي دوی سم شي دوی ایمان طرف ته راشي او دوی هدایت طرف ته راشي. ولنذیقنهم او خامخا ضرور بالضرور وبسکو مونږ دوی ته د هغه سزا من العذاب د هغه سزا نه او د هغه عذاب الادنا چې هغه نږدې ده یعنې فی الدنیا په دنیا کې ورته سزا میلاو شي دون العذاب الاکبر یعنې قبل العذاب الاکبر مخکې د هغه لویې سزا نه لویې سزا خو په آخرت کې ده که نه
دا غي نه مخکې په دنیا کې به وړه سزا ملاو شي او مقصد سره لعلهم يرجعون الى الايمان چې دې چې دي مسلمانان شي ومن اظلم او سوق دې ډیر ظالم دا غچانا چې هغه د نصيحت وکړي شي په آیاتونو د پروردګار د باندې او بیا دې مخواړي دا غینا په تحقیق سره موږ د مجرمانو منتقمون انتقام او بدل اخذن کیو ولقد آتینا او خامخا په تحقیق سره ورکړو موږ حضرت موسی علیه السلام د کتاب لرا مکه ته پیغمبر علیه السلام په شک کې من لقائه د ملاقات د هغه دغه د موسی علیه السلام سره د پیغمبر علیه السلام ملاقات چې وو هغه په ليله المعراج باندې شوی ټول پیغمبرانو سره شوی الله تعالی وی ته پاره کې شک مکو پیغمبر علیه السلام خو شک نه کو امت ته او تاسو پر باندې کې شک نه کوي نو په دې تقدیر باندې من لقائه دا ضمیر موسی علیه السلام تراجع شو چې کوم ملاقات دا هغه سره شوی د موسی علیه السلام سره ان من لقائک موسی او یا دا احتمال نه چې دا ضمیر دا کتاب تراجع چې الله تعالی امام موسی علیه السلام د کتاب ورکړی وو نو ته شک مکوا من لقائه فملاقات د موسی علیه السلام کې د خپل کتاب سره چې هر پیغمبر د خپل کتاب سره ملاقات کوي کوم کتاب چې هغه ورکول کیږي نو باقي کې هم بیا دوه احتمالي من لقائه چې ملاقات د کتاب سره یا ملاقات د کتاب د موسی علیه السلام سره یا ملاقات د موسی علیه السلام د خپل کتاب سره ډول احتمال دي باغی الله تعالی امت ته وایي چې بده کې تاسو شکونه مګو او ګرځول موږ دغه کتاب هدایت د بار د بنی اسرائیل وجعلنا منهم ائمه او ګرځول موږ دغه بنی اسرائیل کې امامان او پیشوایان څوک کې پیغمبران او خلق ته راهنمایي د راه حق کولا څوک بداغي متبعين چاغي به هدایت کو خلق ته يهدون یعنی يهدون الناس چې هدایت نه کو خلق ته هغه حکم زمون باندې چې کله هغه صبر وکړه الله رب العالمین په احکامات باندې او دوی چې پایتونه زمون باندې به یقین کو ان ربک هو يفصل بينهم تحقیق سره پروردگار سره هغه فیصله کوي په من دوی کې په ورځ د قیامت باندې مدار د هغه څه کې دوی باغی کې اختلاف کوونکي اولم يهد لهم ان اولم يتبين لهم آیا ول نه دا واضح شوی دوی ته دا خبره چې بتا چې موږ ډیر هلاک کړي دي وړاندې د دوی نه هغه جماعتونه لرا عادیان او سمودیان وغیرہ یمشون فی مساکنهم چې دوی ګرځي په کندراتو دا غي باندې چې کله دوی شام ته دي یا د شام نه واپس راځي دا غي په بستو باندې خود دوی گذر کیږي ان فی ذلک لآیات فتحقیق سره بدی مذکور بیان کې خامخانه د قدرت د الله رب العالمین دی آیا پس ناوری دوی دی لرا اولم یرو نام دلایل دی آیا نګوري دا خلق دی خبره ده چې په تحقیق سره موږ بو نسوق ساق یسوق وی شړلو تا موږ دا باران او شړو څه مطلب الله تعالی هواګانی راولېږي او ملائکه ورپسې چې کوم ځای باندې الله تعالی هغه ورول غواړي نو حق ځای ته ورسېږي مونږ بو او روان کو دی او بو د باران لره په طرف دا غزمه کې باندې الجروب یعنی الیابسته چې هغه و چکړه سزمه کوي نو فنخرج به زرعا فسراو باسو مونږ د او بو د باران سره هغه فصل لره چې خوراک دی دا غینه چار پایان داغي او دی په خپل هم دا بوسو دا شوتل او غیاګانې دنه چار پایان خوري او دا غنم او جوار الله وی تاسو په خپل خوري دا الله تعالی د دې نعمت قدر کوي افلا يبصرون آیا نګوري دې نعمتونو ته او وای دا کافران او مشرکان ويقولون استهزاء دا غيوم خندنه کوي کله به دغه فیصله ته چې فیصله برازي د حق او د باطل ودا فیصله وکړه راځي ان دا عذاب وکړه راځي نو کله به دا فیصله کړي تاسو رښتونی به خپل خبره کوي او فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کورل د فیصله باندې لا ينفع الذين كفروا ایمانهم فیدا بنور کوي کافرانو ته ایمان د دوی نن ایمان تاسو ته فائدہ درکړي خو کنن ایمان رانوړو او سبا د فیصله په ورځ نه د عذاب په ورځ بیا ایمان راوړي نو بیا فائدہ نه درکړي ولا هم ينظرون ما يمهلون او نه بدی د مهلت ورکولې کیږي فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون نو پس مخواړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دوینا او ته انتظار کوا عذابونه روان دي او د الله حکمونه روان دي او په تحقیق سره دوی هم انتظار کوونکي دي دین دا انتظار کوي چې پیغمبر علیه السلام اخر وفات بشي او دا میشن به ختم شي الله تعالی دا ختمېدو میشن نه دی خو دوی دې انتظار کوي او تم انتظار کوي